الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الأحكام الخمسة. امام سعدي رحمه الله پنځه احکام د خپل کتاب منهج السالکین په اول کې ذکر کړي، او دا په دې وجه باندې اول کې ذکر کړي چې وروسته به دا احکام ذکر کیږي، واجب، حرام، مکروه، مسنون، مباح، اجمالاً بل ته ذکر کیږي. نو مخکې نه دا لوستونکو ته د دې وضاحت کوي، تفصیل ورته کوي، وروسته بیا دې نه ګډوډ کیږي. نو اول نه دا پېژندل پکار دي. بیا دا پنځه احکام چې دې ذکر کړي دا اقسام دي د حکم تکلیفي. حکم د دې تعریف او بیا د دې اقسام دا به ذکر کو انشاءالله مخکې د دې عبارت د وضاحت نه. د حکم تعریف ابن عثیمین رحمه الله داسې کړی: مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. حکم دا هغه طلب، تخیر او وضع توایی چې خطاب د شرع د دې طلب کوي، هغه خطاب چې هغه متعلق دی په افعالو د بندگانو پورې. دا د حکم تعریف دی. بیا دا حکم په دوه قسمه دی، یو حکم تکلیفي دی او دویم حکم وضعي دی. حکم تکلیفي په پنځه قسمه دی، کوم چې امام سعدي رحمه الله دلته ذکر کړي احکام خمسه: واجب، حرام، مکروه، مسنون، مباح. دویم قسمه حکم وضعي دی. حکم وضعي د دې دوه قسمه دي، یو صحت دی او دویم فساد. او د حکم وضعي تعریف ابن عثیمین رحمه الله داسې کړی: ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. د هغه علامات دي چې شارع وضع کړي وي د ثبوت یا نفي کولو یا نفیذولو یا لغو کولو لپاره. بیا د حکم وضعي د دوه قسمه دی، یو الصحه او دویم الفساد. صحت د دې تعریف علماء داسې کړی: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. دا شی دی چې آثار د فعل، آثار د کولو د هغې، د فعل د هغې په دې باندې مرتب وي. برابره خبره ده دا فعل عبادت وي او که دا عقد وي. یو شی هله صحیح کېږي چې په هغې کې ټول شروط د صحت پوره وي او موانع د صحت پکې نه وي. که یو شرط پکې د شروطو نه ورک شو او یا پکې یو مانع موجود وي نو بیا دغه کار صحیح دی. د فاسد تعریف علماء داسې کړی: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. دغه شی دی چې آثار د فعل د هغې په دې باندې مرتب نه وي. برابره خبره که دا فعل عبادت وي او که عقد. هر فاسد کار حرام دی. برابره خبره ده که د عباداتو نه وي او که د عقود او شروط نه وي. دا یو جدول چې مونږ ذکر کړو د احکام په باره کې. مصنف رحمه الله فرمایي چې الاحکام خمسه یا الاحکام الخمسه. په یوه نسخه کې داسې دی چې الاحکام خمسه، احکام دا پنځه دي، او په بله نسخه کې داسې دی الاحکام الخمسه، احکام خمسه یعنې پنځه احکام. په اصول فقه کې دا پنځه احکام ذکر کیږي.
اصل کې دا اصول فقه کې ذکر کوي علما. مصنف رحم الله دلته په دې کتاب کې ذکر کړو دا په اصول فقه کې نه دا خو په فقه کې دی. دلته دا ذکر کوم دا غي وجم دقه ده چې رستو به دا ذکر کیږي نو چې مخکې نه لستون کې او پیژنې ښه. بیا مصنف رحم الله چې دلته کوم تعریفونه د دې پنځه اشیاء کړي دي واجب حرام مکروه مسنون مباح، نو دا تعریفونه دا اصل کې د دې خپل تعریف بالحد نه دی بلکې دا تعریف بالرسم دی. اصل کې احکام دي د دې او تعریفونه د دې چې دي هغه بیا نور دي. موږ ان شاء الله هغه کوو. دلته چې مصنف رحم الله دا کوم وضاحت د واجب په موصي و فاعله و عاقب تارکه سره کړي انداسل کې د واجب حکم دی، د تعریف نه دی. اصولیین د تعریف بالرسم وای، تعریف بالرسم او تعریف بالحد دا د ته ویل کیږي چې حقیقت بیان کول د یو شی وضاحت کول، بیان حقیقت الشیء و ماهیته، بیان د حقیقت د شی او د ماهیت د شی کول د تعریف بالحد ویل کیږي د اصولین او فنزان. نو دلته مصنف رحم الله دا وضاحت د واجب چې کړه د حرام او د مکروه د مسنون نو دای په حکم سره کړه. الواجب وهو ما اصيب فاعله وعوقب تاركه، واجب دا هغه شی دی چې ثواب ورکول شي کوون کې د دیتا او عذاب ورکول شي پرې خودون کې د دیتا. امام ابن عثیمین رحمه الله چې د واجب تعریف کړه غیدا سي کړه ما امر به الشارع على وجه الالزام، واجب هغه شی دی چې شارع په دې سره امر کړی وي په طریقې د لزوم سره دا خامخا دا کار لازم دی. د لپاره ډېر مثالونه، مثلا قرآن کې الله وی اقیموا الصلاة، تاسو د مونځ پابندي کوئ، اوس دا واجب دی. د مونځ کول په دې کې ثواب دی خو په دې شرط چې نیت د دې سړي برابر وي. دیو عمل د قبلېدون لپاره درې شروط: ایمان، اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم او اخلاص، چې نیت په دې کې د اخلاص. که چا دا پرېښوده دا مونځ او دغه رنګه دا واجبات نو دا سړی به مستحق د عذاب دی. دا رنګه مثال طهارت او دس کول شو، زکات شو، روژه نیول شو د رمضان روژې، حج کول شو، دا ټول واجبات دي. د دې واجب حکم بیا دا دی چې یثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. د واجب حکم دا دی چې کوون کی ته ثواب ورکول شي، امتثالا معنا دا ده چې کله د دې سړي نیت برابر وي، اخلاص پکې وي، اتباع پکې وي او د ثواب په نیت باندې دا کار کوي او مستحق کیږي پرې خودون کې د واجباتو د څه مستحق کې د عذاب مستحق کیږي. مصنف رحم الله چې کوم تعریف کړی دا تعریف بالرسم دی. اصل کې دا حکم د واجب دې ترنه تعریف جوړ کړی. بعض علماء دا تعریف کړی ما طلب الشارع، دا هغه شی دی چې شارع طلب کوي فعله جازم. مقصد یو دی د ټول عبارت. واجب ته فرض ویل کیږي، محدثینو په نسبت باندې واجب او فرض دا یو شی دی. د ته حتم لفظ استعمال شوی کتابونو کې، لازم لفظ استعمال شوی دی. دویم نمبر کې والحرام، هغه حرام دی، دویم حکم حرام. والحرام ضده، حرام وي د واجب ضد دی. د مصنف رحم الله د تعریف موافق د دې تعریف داسې جوړیږي ما اثيب تارکه وعوقب فاعله. حرام د هغه شی دی چې پرې خودون کی ته ثواب ملاویږي او کوون کی ته عذاب ملاویږي. څوک چې د حرام پرېږدي
نو دغه سړي ته په دې پرېښودلو باندې ثواب ملاوي او څوک چې دا حرام کوي نو دې سړي ته په دې کولو باندې عذاب ملاوي لکه مثلا سود شو د سود پرېښودل ثواب دی او د سود کول دا ګناه ده زنا شو غانې بجانې شو غیبت شو چغلي شو او داسې نور ګناهونه د دې تعریف ابن عثیمین رحمه الله چې کړی دی نو هغې داسې کړی ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترک حرام هغه شی دی چې شارع د دې نه منع کړی وي په پرېښودلو د دې سره په طریقې د لزوم شارع وی چې دا پرېږده مه کوه دا کار منع کړی د دې د کولو نه چې دا به نه کې او دا په طریقې د لزوم سره او بیا ولا حکم داسې بیان کړی چې یثاب تارکه امتثالا ويستحق العقاب فاعله د حرام پرېښودونکي ته ثواب ملاویږي خو که چېرته دی دا حرام په دې وجه باندې پرېښوي چې قرآن حدیث د دې نه زه منع کړی یم او دا په قرآن حدیث کې حرام دی او مستحق ګرځېږي کوونکی د دې څوک حرام کوي د څه مستحق ګرځي د عذاب مستحق ګرځي بیا د حرام ته نور نمونه په کتابونو کې اخیستلی شوي محظور ممنوع دا دو نمونه ورته هم اخیستلی شوي دریم نمبر کې المکروه والمکروه ما اثیب تارکه ولم يعاقب فاعله دا هغه شیز دی چې ثواب ورکولی شي پرېښودونکي د دې مکروه ته ولم يعاقب او عذاب نشي ورکولی فاعله کوونکي د دې ته مصنف رحمه الله د مکروه تعریف چې کړه دې ته تعریف بالرسم ویل کېږي تعریف بالرسم حکم یې راغستی دی او د هغې نه تعریف جوړ کړی دی ابن عثیمین رحمه الله چې دې تعریف کړی هغې داسې کړی ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترک او حکم یې ولا بیا داسې بیان کړی یثاب تارکه امتثالا ولا يعاقب فاعله د مکروه دپاره مثال مثلا یو سړی دی هغه په مونځ کې بره ګوري داسې خوا دې خوا التفات کوي دا مکروه کار دی یا مثلا یو سړی کپړو سره لوبې کوي دا مکروه کار دی د دې په پرېښودلو باندې سړي ته ثواب میلاویږي خو که چا وکړو عذاب پې نه میلاویږي ورته خو دې مکروه کار وکړو بد کار یې وکړو دې باندې الله سبحانه وتعالی خفه کېږي څلورم نمبر والمسنون ضده مسنون وی د دې ضد ده مسنون نو د مصنف رحمه الله د تعریف موافقه عبارت به داسې جوړیږي چې ما اثیب فاعله ولم يعاقب تارکه سنت دې ته ویل کېږي چې د دې کوونکي ته ثواب میلاویږي او پرېښودونکي ته عذاب نه میلاویږي دې ته ویل کېږي سنت او دې ته مندوب هم علما ویلي مندوب د دې یو نوم مندوب هم دی امام ابن عثیمین رحمه الله د سنت او د مندوب تعریف بیا داسې کړی دی ما امر به الشارع لا على وجه الالزام دا هغه شی دی چې شارع په دې باندې امر کړی دی خو په طریقې د لزوم سره نه دی کړی چې خامخا دا په تاسو باندې لازمي او حکم یې ولا داسې بیان کړی یثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تارکه چې کوونکي ته ثواب میلاویږي چې کله دا په د ثواب په نیت باندې کوي او پرېښودونکي ته عذاب نه میلاویږي بیا دې ته سنت هم ویلی کېږي مسنون مستحب او نفل ټولو ته ویلی کېږي دا نومونه د دې لپاره مثال مثلا نو اوس دا سنت دی سنت کول نوافل کول دې باندې سړي ته ثواب میلاویږي خو که چا پرېښودل نو عذاب ورته نه میلاویږي
پنځم نمبر والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. مباح دا هغه شی دی چې کول د دی او پرې خودل د دی بالکل برابر په برابر دي ته ویل کېږي مباح. ابن عثیمین رحمه الله چې دې تعریف کړی هغه داسې ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، چې لذاته په دې پسې نه امر متعلق وي او نور پسې نهي متعلق. حکم بیا داسې بیان کړی ما دام على وصف الاباحه فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. تر څو پورې چې دا مباح په خپل صفت د اباحت سره وي او په دې باندې باقی فاتې وي نو په دې باندې ثواب او عذاب نه مرتب کیږي. د دې نور نمونه حلال او جایز دغه علما ذکر کړي دي. نو د مباح تعریف او د دې حکم دا دوه بیان شو. مصنف رحمه الله دویمه خبره په دې ځای کې هغه دا کوي چې ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. فمكلف باندې دا واجب دی چې دا یاد کړي د دې فقهنا منه د دې فقهنا څه شی ترنه یاد کړي كل ما هغه مسله يحتاج إليه چې محتاج کیږي الیه دغه ته بنده فی عباداته فعباداتو کې ومعاملاته او په معاملاتو کې وغيرها او داسې نور اشیاء. په دې کې چې بنده کوم څه ته محتاج وي نو په کار ده چې دا اقا اشیاء یاد کړي. د دې علم نه د دې علم الفقه نه دغه شی نه یادول پکار. قال صلی الله علیه وسلم دلیل په دې باندې وس ذکر کوي. وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. چاته چې الله سبحانه وتعالى اراده د خیر وکړي نو په هو تورکی په دین په دین کې. متفق علیه. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دې دوه دا حدیث ذکر کړی. امام سعدی رحمه الله چې دا حدیث راوړی د دې لپاره چې فقاهت په دین دا سړی ته حاصلېږي الله حاصلېږي چې کله الله سبحانه وتعالی اراده وکړي دیته بدوي او یو سړی دې کوشش کوي وی چې رضا په دین کې فقاهت حاصلوم او د الله دعاګانې وړي بس الله سبحانه وتعالی ورته ورکوي. نو چاته چې الله د خیر اراده وکړي نو فقاهت په دین ولول او د خیر د اراده لپاره ډېر اسباب شته. تبع اسباب لټین او الله تعالی سبحانه وتعالی د خیر اراده